موږ روغ سړی ورکړی بس موږ له ناروغه سړی مړ سړی را راکړو ظلم او زیاتۍ راسه وشو چې ولې راسه وشو په څه وجه راسه وشو نو مال مړ دی که نه څنګه خبره راته وکړه بچي خبره مه جوه ویلا وفات شوی دی غلی هغه پته هم نه لګي ورک دي بالکل هر څه اسپتال هم سیل کړی دی او د هغه هم پته نه لګي نمبر هم بندي دي بای بې ځای ګرځېده مه کوئ ملګري مه پیدا کوئ نقصان نه مه جوړوئ راله هغې والي ډېر بېدردۍ سه او هغې کې وفات شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو په رنګ روډ مدینه کالونی کې موجود یم دلته څو ورځې وړاندې د منشیاتو هسپتال کې دی یو کس جمع کړی او داخل کړی او د علاج دپاره هلته هغه وفات شوی دی دې حوالې سره چې کوم الګ وفات شوی دی د هغه پلار سره ولاړ د هغه وروڼه دي د هغې ټوله فیملي د دې سره به خبرې کوو چېرې د څه نشه کوله د داغې نه مخکې روزګار څه کوو بیا د هسپتال کې څونه وخت تېر کړی دی څونه پر منت به دې پیسې ورکولې بیا د مرګ څنګه شوی دی په ده باندې د تشدد څه نشانونه دا ټول تفصیل دې سره خبرې کوو رئیس صاحب دا کوم الګ چې وفات شوی دا ستاسو دا زما زوی جی د ده څه نوم و جي د نیمنهال د واده کړی او واده یې کړی 3 بچي دي دی دا څه نشې کوله او وفات شوی څنګه دی دا لږ راته ووایه د خالي د چرسو نشه کوله موږ د دې دپاره ورکړو د دماغ یې له کنټرول شو نو روزګاري سړی او بار ګرځېدلی د جاپانه پورې دوبۍ پورې موږ روغ سړی ورکړی بس موږ له ناروغه سړی مړ سړی را راکړو ظلم او زیاتۍ راسه وشو چې ولې راسه وشو په څه وجه راسه وشو د به صرف چرس کل او صرف چرس څکل نورې نشې نه دي کړي ستاسو څو زامن دی او دا پکې سویم نمبر و زما 4 زامن دي دا پکې دویم نمبر و د څه کار روزګار کوو د سپیر پارټ کار کوم کم ځای کې د جاپانه پورې تللی او دوبۍ پورې ګرځېدلی د چرسې څومره وخت نسکل چرس یې جي د بچپن نسکل خو د دماغونه لږ تېز و د دې د وجې موږ په هسپتال کې دا دماغ یې لږ کنټرول شي لږ ساړه شي نو زموږ به سکون کي د لانجو توقع نه بیا خلاص شو موږ ته څه پته چې موږ روغ سړی ورکړو بس مړ یې راکړو ظلم یې راسه وکړو زیاتۍ راسه وکړو ولې یې راسه وکړو دا څونه ساعت پهله یا څونه میاشتې پهله تاسو په هسپتال کې داخل کړی تقریبا څه د پاسه 2 میاشتې کېږي ملاوې دی به ورسره مزه اوس یو پیره میلاو شوی یم نور ورسره څوک ملاوېدل که نه نور بس کوروالی ورسره میلاو شو بس یو پیره بیا اوس څوک نه میلاو شوي بیبي دا ستا کم زوی چې وفات شوی دی د څه نوم و د نهال دا د څونه وخت نه نشې کولې د نشه د وخت نه ډېره کوله خو داسې نشې نه کوله دغه سګرټ بیا څکو چرس مرس بیا څکله او بس اوس لږ ډېر شو هسپتال کې مولې داخل کړی هسپتال کې مې دې نه داخل کو چې خلکو ویل د دماغ علاج هم پکې کېږي د نشې نه به م واوړي نو بس په هغې کې مې داخل کو ور مې کو پیسې مې پسې ورکړلې او ټلیفون به مې ورته سات په سات کاوه دیو به ویل ښه دی دغه سبا پرون له مې ورته ټلیفون وکړو چې دته مې چې څنګه دی ورته ووایه تپوس یې وکړه ښېګړې طرف ته روان دی وایي چې او ښېګړې طرف ته روان دی ملکه ګرمي ډېره پکې ورته نه پیسې به نور هم در ډېرې کو پکې ورته ولګوئ وایي چې ګرمي د الله د ډړې د پکې هم ورته شته دی هر څه ورته شته هغه به تاسو ته فریاد کوي د والو به درته کوي د هر څه فریاد به تاسو ته کوي خو تاسو بیا نه منئ او ګورې دا خبره بیا نه مانو دا به زموږ څه یو دا به خدای ښه کړي د میاشتې پیسې بیا غوښتلې شا به یې پیس داخل کړئ پیس به په وخت داخلاوو او بس اوس یو څه دغه کار وکړو بیبي ته خو په دې تمه وایي چې زه زوی مې علاج دپاره داخل کړی دی او ټیک به شي را به شي که نه په دغه ورځ باندې دا څه چلو شو چې کور ته یې دله راوړو ته چېرته وې څنګه یې دله راوړو کور کې ناسته ومه په مانځه ولاړه ومه دوا مې کوله وړو ورکوټې ماشوم راغلی د کوټې ور یې راپسې رابرسېره کړو وایي دلته څوک سړی دی وایي نارې درته وایي چې دې ګېټ له رالمه ما څوک دي وړو غرمچو بس یو هلک پکې ولاړو ما ته ویل چې که نه به یې داسې چل دی د مشر لمبر راکړه ستاسو مشر شته او که نه او ورکوټې هلک پرې راودنګلې وایي نهال مړ دی بس په امبولانس کې پروت دی نو هغه هلک ورته ویل چپ که هلکه زه خبره کړو بس هلک خبره جوړه زما بل زوی و هغه پېژنم او زه د لنډي سره کې ما چې بچئ خبره مه جوه سمه خبره راته وکړه وجود مې وسو بس وجود مې وسو د هلک خبره مې چې واورېد نو مال مړ دی که نه څنګه خبره راته وکړه بچي خبره مه جوه ویل وفات شوی دی مال څه شو ویل دغه دی کې هغه د بار ګیټ نه دی دغسې په ولاړو امبولس نو مال رایې وړه که نه مال انا لله و انا الیه راجعون چې د مر خبرې راته وکړه مالانه نه باسه که نه څه ته دې راله بار ودرولې دی مال تپوس به د خپل بچي کوم اوس ورته نه ساز یم او نه راسه څوک شته اوس به خپل بچی وجاړم بچی مې راله رانیستو کټ مې ورته په خپله راښ کړو په کټ کې راته واچو څادر یې پیچولی او بالښت مې هم ته په خپله سر ته کېښودو
بیا مې ول بل کټ ساز کوم لالی ساز کړي کټ باندې واچوي ما زما بچي د جیل نه مسافر راغلی دی او ګړار مې وسانه خپه ماتې او ما زما بچي مسافر په شانته پروت دی زما بچي ته بالک سرته کېدی کټ ولا ساز کوي چې په کټ یې ساز کړي کټ واچوم اخر یې خدمات یې دی چې هغه ولا وکم بالک مې متاثر کې هیڅ څوک هم نه و دا مې مري له تللی او بل ورکوټې زوی مې دوبۍ کې خاوند مې نه و رشقه یې چلوله بس نګور ته مې ویل شابه ټلیفون راواخله مالیا جنۍ مال خلک خبر کني حال یې مړ دی ښځې پاس چت کې وسر یې راکاره کو ویل مور یې څه چل دی مال نهال یې دله وجلی دی او دله رایوړو او صبر کوه الله صبر او توفیق راکو اوس زه بچې غواړم روغ یې غواړم امانت یې غواړم انصاف غواړم دوی وایي چې دی وهلی مو ډېر زیات بدن باندې نشانونه مو هغه بیا ماټم کې پته لګي په مخ یې نو کې وي ما نو نه دی کتلی هغه به ته سړو ویډیم کړي سړو به کتلی ما ته یې ویل زه نه بیټک نه راله راویستو ویل دا موږ بار ګورو ما نو نه دی کتلی ما ته خالي څادر لرې کو او بس په چپو ته ستړي شوم چې بچی د جیل نه د 2 میاشتو مسافر راغلی او ستړي مشي راسه وکړه یو مې بل په اسلام آباد کې شهید شوی و په هغه خو مې لکه مال په قرآن یې سر ورکو او زه په قرآن لاړې زه به دې ماشومانو څه کوم پلار یې رشقه چلی دی یو وخت مې شته ده بل مې نشته پلار ته به مې ویل ډوډۍ وله ویسه ګوښه به مې وله پخه کړه په غریبۍ کې غوټه به ورته نه میلاوېده چې څه به مې وله ورېږل نه به میلاوېده ورته ولې څه به شو هغه هېڅ پته نه لګي د اختر په شپه مې وله غوزان پیستا بادام له مې په خوږېدو که نه چې بچي له یې ولېږم غوټه مې وله سازه کړه دله مې ورکړه چې بچی اختر دی په تمه به یي مټیان هم وله واخله بچی او په ړپ یې درد دي خوندي غویا او په کور کې خوږه خوږه وه دا م وله ویس اختر په شپه تلي شي نه دې نه هفته مخکې ښځه او خاوند یې پلار یې لاړې د هلک پلار چې ورل ورته ویلي چې تاسو ما له غوټه کله رالېږلې هغې ویل چې د اختر په شپه ویل چې ما ته خو بېګا میلاو شول او لوږې دانې راته میلاو شوې خوراک به مې ورلېږو ښه ډېر ویل چې یا یې مه رالېږئ یا ډېر رالېږئ زما څه په دې کمره کې ملګري دي چې هغه هم راڅه خوري ما به ښه ډېر ورولېږه د هېرې نه به مې بېرته نه شو ویلې چې دې سړي ته چې دې زما زوی ته څه ما بیا وبېوئ هغه باوجود یې موهلی و ښځه چې ورله که نه ښځې ته یې ویلي و چې ما در وباسئ زه سم یم او دې هلکو ته مخکې یو هلک کېنولې و هغې له اول د مور ښځې ته او پلار ته یې وله ویلي چې ګورې تاسو ته به نهال فریاد کوي تاسو ته به نهال وایي چې دعایي راله نه کوي تاسو ته به نهال وایي چې وایي مې خو د هغه په خولې به باور نه کوئ ښځې یې ویلي چې نهال خبرې کولې ویل دغه سړي خبرې ما ته رښتیا کاره شو د نهال هغه راته دروغ ویل نهال اوس وایي چې نهال خو ټیک ویلی سړي دروغ ویلی دا خو وایي چې څنګه مطلب غریبي ده ستاسو بچي دې هم دونه نه دي کم عمره دي دغه زوی دی وفات شو خاوند یې رکشه چلی څه انصاف به درته میلاو شي ما ته د انصاف میلاو شي زه انصاف غواړم زما زوی خو لاړې خو زه یم چې نورو خلکو ته پیدا ورسي او زما زوی نه راځي بیرته راتګ پسې نشته نور خو زه یم چې بل مسلمان ته انصاف ورسېږي زما دپاره هغه ډېره پیاده ده څنګه چې تا خپل زوی د نشو د خلاصي دپاره دغه داخل کړی نور مور او پلار ته هم دا ویل غواړي چې نورو ته هم دا ویل غواړم چې له اول خو یې مه ورکوئ چې ورکوئ ښه کوشش یې کوئ ښه پام یې کوئ او ښځې یې وله ګورئ او ظالمانو له یې مه ورکوئ هر سړی بچی ورکوي چې زما بچی سم شي که نه ما په غریبۍ کې به ده پسې پیسې داخلولې چې دا زوی مې سم شي کله یې وته وایم د میاشتې پیسې راکئ زوی مې داخل کړی چې روغ شي کله بل ته دې پورې مې ورته ویلې 4 میاشتې به زموږ صحیح که د 4 میاشتو نه مخکې مو ایسته بیا پکې موږ نه یي دا به د شي لکه تبلیغ کې 5 وخته جمع ورکوي 5 وخته ځانونه کوي بس اوس یو څه ستا نوسي چې کوم دي دوی پوهېږي چې دوی پلار مړ شوی دی نو یو دا دی او یوه دا ده او یوه د غېږې ده دوی پوهېږي دې د اختر په ورځ یې ژړلي جامې واغوستې ویل ما خپل بابا جان له بوځئ او په جړه اوده شوه بیا ریښه شوه بیا ویل ما خپل بابا جان له بوځئ دې هلک ته مې چې هلکه یو له بوځه یو څه وګړوه دا اوس پرون وایي بابا جان مې رالی وایي بېګا په خوب کې وایي سپینې جامې واغوستې او بېرته لاړ زه به په دې اوس څه کوم زما خاونده به مې ویلې ډوډۍ وله ویزه او د ویل ټول عمر مې دې په شیر کې خو د کور ډوډۍ راله رالېږئ ویل یا بچیه په کور کې د ډوډۍ درک کوم دی چې لګي چې زه تا هسپتال ته هم در ولېږم نور به څه ووایم اړه مې ډاک دی د ډېرو خبرو او ګور له مې ویسم او چې بچی مې ژوند دی انصاف غواړم د بل دپاره انصاف غواړم زما زوی نه راځي ښځه ته پته ده چې زما نه راځي
او زما زوی له دې خدای د دې والو په برکت هغه دنیا ورکړي خدای دې ورکړي ډېر ورانې راله وجلی دی او ډېر نر زوی مې و ستاسو نوم دی بچی زما سیاب نوم دی چې دا نهال سارورو او دا زما ورور و. دې چې کوم هسپتال کې تاسو داخل کړو د دې څونه پیسې میاش به تاسو ورکوله د ده پیسې 10,000 روپۍ میاشت وي 10,000 روپۍ به موږ ته داخلولې ورسره بیا چېرته ورغلی وي نه زه دې د وجې نه ورتلم چې خفه کېدم پې مال بیا به فریاد کوي چې والټه کول دي مال دا نشیان چې کومي یا نشه وکړي یا هسپتال کې کوم سړی ورکړي نو خامخا وایي چې ما وباسه مال زه دا 4 میاشتې پوره شي 2 میاشتې شوې وي دا یې اخرۍ میاشت وه مال زه چې ټایم یې پوره شوي بیا به خوشحالۍ راوباسو سیټ شوی به مې او د سره خپله ښځه میلو شوې وه هسپتال کې او هغه ورغلي پلار مې هم ورغلی و هغه هم ورغلي و ښځې څه وایي چې زه کله ورسره میلو شوم هسپتال کې څه خبرې اترې ورسره شوې وې ښځې دا خبره وکړه چې هغه وایي چې ما وباسئ او دلته وال دي هغه ویل چې دا اوس تا ته دا کمې خبرې ما وکړې چې ته لاړې ماښام مازدیګر به زما د شنه پیپونو وال دا وال به راله راکوي خو هغه په خوله باندې موږ یقین نه کوو موږ ویل زه چې لږ سیټ شي موږ ویل دا بار دغه دپاره وایي که نه چې ما وباسئ دې د وجې وایي چې دلته وال دي او نور به هغه سره هسپتال والا سره به ما خبرې خپله کولې هفته کې به 2-3 ځل ما معلومات هم کو هغه ویل چې ښه سور کې دی اذان هم ورکې دی پورې دی چې جمع هم ورکي ښه برابر دی او تپوس به مې کو پلار چې دی ورسره کله میلو شوی و یا دی ورسره ورندار کله میلو شوی و دې څه وی چې د ده څومره علاج شوی نو ده کې څه فرق راغلی اوس طبیعت یې ښه شوی او بس طبیعت هم ښه شوی او پهله ورځو کې خامخا انسان دغه شي که نه زور کوي بار چې ما به روباسئ بیا یې څه نه ویل زه خیر دی دا ټایم به مې پوره شي ښه به خوشحالۍ به راوځم 2 میاشتې شوي څه میاشت یې 1 به کې پاتې وه او دې تاسو مخکې هم چېرته داخل کړی که دا پهله ځل نو داخل کړی نه مخکې به خپل کار کوو نور داسې د کار نه بعد چې راغلی او دا تقریبا کال 2 کور کې تېر کړو بس ټینشن د وجې به داسې شو چې کور کې بیا اکثر لانجه مانجه وشوه د هغې د وجې موږ ورکړو دغه چرس بیا څکل نور یو کار هم نه دی کړی دا چا ویلي چې هسپتال کې ورکړې دا مشوره چا درکړې بس دا موږ خپلو کې راغونډ شو چا هم نه ویلي بس کور مسلې موږ ته به نور څوک ووایي بس خپلو کې مشوره وکړه موږ ویل چې زه سیټ شي او دلته را کار چالو کړي ځان له دا دماغ به هم لږ سیټ شي دماغو علاج به وشي که نه دماغونه لږ تیز وه دې دغلته چې تاسو بوتلو نو دې پر رضا تللی و که نه په زوره مو ورسره لیکلی یاره پر رضا خو نه کېدو خو بس همداسې یو کسان تمرینګ وکړو هغه رال ښه سورې ځان سره بوتلو ګاډی ورپسې راوستو او هغوی سره لاړو بیا یې بوتلو کوم ورځ باندې چې د دې مړ راوړه که نه د دې نه څو ورځې پهله ورسره تاسو میلاو شوي وی څوک یاره زه خو ورسره نه میلاو شوی د پلار مې ورسره میلاو شوی او تقریبا یو هفته یې کېدلی چې دا ورسره میلاو شوی وه دی څه وایي ورندار دی څه وایي یا پلار دی څه وایي چې هغه ټایم دی داسې بیمار و لکه چې د مرګ و نه نه بالکل د مرګ نه ښه برابر و ښه سور کې و خو هغه دا خبره وکړه چې دلته وال راکوي خو هغه په خوله باندې موږ یقین نه کوو په دغه ورځ باندې چې تاسو وایي چې دی په امبولانس کې راوړو دا خبره لګو که دا تاسو چېرته وایي څه ټایم و دا خو زه تللی وم لږ چکر باندې تللی وم او 10 بجې وي هلته زه وم کالام کې وم چې ما پسې رنګونه راتلل خو زه په رنګونو باندې نه وم پوه شوی او بیا ټول والا ته بیا څه نو رنګونه را پسې راغلي وو زه رالم وایي دلته څه مسله شوې ده وایي راشه کور ته ځان راورسوه چې رالم دلته ما معلومات وکړو وایي دا امبولانس کې ګرځولی و دیو ته زموږ ځای هم معلوم و کور هم ورته معلوم و ټول اډرس هم ورته معلوم و دیو بیا هم امبولانس کې دا ګرځولی دی بې عزتي کړې ده کله یو ځای ته وړي کله بل ځای ته وړي او کله چا نه تپوس کوي کله چا نه تپوس کوي چې دا څوک دی دا څوک پېژني بیا اخره کې دلته بس یو دوکاندار ته ښودلی دی چې هغه ته ویلي دا زه پېژنم بس بیا هملته کور ته بولی دی دې کې بیا چې کله د ستا ورور وفات شو دی راوړو دغه هسپتال والا څوک راغلي و دلته تاسو دعا یا تسلی دپاره نه نه هېڅ څوک هم نه دي راغلي هغه پته هم نه لګي ورک دي بالکل هر څه هسپتال هم سیل کړی دی او د هغې هم پته نه لګي نمبر هم بندي دي سعدالله خان دا کوم وه چې دی بیان که که نه دی الګ سره دی وایي چې موږ روغ په هسپتال کې داخل کړی او بیا راله مړ راوړو دا څنګه قصه دا مطلب دی خو د علاج دپاره داخل کړی و که نه دا څه وشو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د مومن لوی جرګې نه مخاطب یم ستاسو د میډیا والا ډیره شکریا ادا کوم بالکل دا کومه خبره چې دی وکړه د اختر نه مخکې دا ورکړی و روغه خو جی یو کار جوړ شوی دی چې خلکو دلته پریوټ کورونه نیولي دي په هغې کې د پردو بچو علاجونه کوي او بس یو ګپ شپ دی رجسټر نه دي او تا ته خو پته ده چې زمونږ په صوبه کې د منشیاتو او د چرسو د دې کسان ورځ د ورځ ډیریږي 50% نه بره کسان دا پردي بچي به ډېره واوښته نو خامخا د کور والا به مجبوره کېږي چې هغه به هسپتال کې کس داخلوي او هغې دپاره به وایي دا زما بچی روغ شي
نو دای داخل کړی هلته و 2 میاشتې مخکې همدې دپاره داخل کړی چې معمولي چرس یې څکل چې دې نه واوړي دا جنګ جګړې نه کوي او یو ټینشن او پریشاني ورته وه هغه ظالمانو داسې کار کړی دی چې بس په ډېر تشدد سره انتهایی ظلم یې ورسه کړی دی هغه یې والی ډېر په بېدردۍ سره او هغې کې پاتې شوی دی او بیا دویم نمبر ظلم یې ورسره دا کړی دی چې په ګاډي کې رچولی و او د دې و پوره مینې پیسې وله ورکولې او پشنهادي کارت یې ورسه ورور جمع کړی و پوره ځای ورته معلوم و او په دې ټول پېښور کې ګرځولی دی بیا یو دوکاندار پېژندلی چې دا زموږ لاش دی او دا د دې کور یو کس دی نو موږ حالا چارواکي چې کوم زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دی زموږ چې کوم آی جي صاحب دی زموږ سی سی پی صاحب دی چې کوم نن سبا الحمدلله ډېر ښه کردارونه او ډېر ښه کارونه یې وکړه په دې کې موږ په قرابات تاڼه کې د فلار اف آی آر کړی دی او ان شاء الله تعالی چې موږ ته هغې انتهاداني را کړې ده کمشنر هم پکې انوال دی هغه هسپتال هم بند کړی دی موږ به پکې کمیټي منظورو او پوسټمارټم دپاره دغه مړی و ډېډ باډي مړی وه او ان شاء الله تعالی تاسو ته موږ پوره انصاف به ته میلاویږي ستاسو به انصاف کیږي دا تاسو څنګه خبرو که چې هسپتالونه کولو شوي دي که نه دا خو هر چاته پته ده که نه ډېر خلک داسې چې سادهګان ته نه خبر نو د مور پلار لم پهله تاکید نه دی کول پکار تحقیق نه دی کول پکار چې ګوري چې کم ځای کې زه بچی داخلو جی بس تا ته پته چې په کور کې کله پریشانی جوړه شي بچی نه که نه بچی زوزاد یې ډېر خوږي نو خلک دا سوچو کې چې زه به 15 روپۍ د چا نه راوالم یا به خپلې ورکړم چې دا بچی مې ټیک شي خو داسې چا له خو څوک نه ورکوي چې هغه په هغې تشدد کې یا هغه باندې څه جرم خو نه و نه څه تاڼې والا نیولې و نه څه بله مسله وه که نه ټول نه غټه خبره دا وه که کوم رانې کولی دی ته به خبر کړی وی چې بهی دا سړی موږ نور نشو دا کولی بل هسپتال ته یې بوځئ خو هغه داسې نه و لکه څنګه چې وه خو ډېر ظلم او زیاتی ورسره شوی دی او دا انصاف غواړي او کمزوری دی غریبو ریشکه چلی او مزدوري کوي خپله خواري کوي او موږ ټول خاندان د مومند صافي موږ مومند دي نو دا ظلم د برداشت کېدو نه دی چې کوم ظالم کړی دی او باید هغې نه وروستو تپوس هم نه دی کړی معلومات هم نه دی کړی دا چې کله د دې الګ د نهال تاسو کله بدن وکړه داغه په بدن باندې څه تشدد یا څه نشانونه و داسې چې ته بیا سبا میډیا ته پیش کول شي عدالت کې پیش کول شي پولیس ته پیش کول شي بالکل جی هغه په بدن باندې لاندې ډېر بالکل وجودي شین صابو او شاتنه او بل چې کوم دی دا غوتونه داسې معلومېدو لکه د بجلی کرنټ چې ورکړي د بجلی د کرنټ سره او هغه دغه چې کوم دی تصویران کمشنر سیم د پېښور تللی دي چې چولم تللی دي ټول تانې ته تللی دي هغه په میډیم ډیرو کسانو به کتل ان شاء الله تعالی کارا محمدي ثبوت دی اسی د دا خو تاسو کم تفصیل ویل کنه اسی ډیر خلک داسې دي چې هغه نشي کوي یا داسې کشران دي چې نشي کوي مشرانو ته څه میسج ورکول غواړي او دغه کم خلک چې نشي کوي دي ته څه پیغام ورکول غواړي دا مرخ به خلکو ویني کنه بس زما خو اول د پلارانو ته دا میسج دی چې تاسو مهرباني وکړئ خپل بچو باندې پین راواله خپل بچو باندې ډیر خیال وساتئ مخکې به خلکو د جنکو خیال ساتو به د لکانو خیال ساتئ چې یو پیره د نالک یو زیاته لاړې او یو ورځ او 2 ورځې ورک شو نو بیا هغه خامخا یو چیش کې مبتلا شوي بل چې کومه دی زه به دا ویم چې زمونږ د صوبه په دې کې ډېره ناکام ده چې دا شی نه د کم ځای نه راځي او دا څوک راوړي په دې زمونږ چې کوم مشران دي الحمدلله دې وخت ډېر ښه روان دي چې په دې باندې ټوټلي ګامونه اوچت کړي او دا شی د کم ځای نه راځي او کوم بچو باندې تقسیمیږي او څوک یې خرڅ کوي څوک یې دا کوي چې دا صفایي وشي نو ډېره به ښه وي ګینې راتلونکي کوم دغه چې دي بچي دا به ډېر برباد شي ای صاحب د ملک صاحب خبره خو تاسو اورېدې کنه چې مور او پلار له پکار دي چې هغه په بچو باندې نظر ساتي د نشو نه ساتي تاسو خو ډېر عمر تیر کو خپل ځواني وخت مولیدو اوسنی الکان چې کم دي د هغې وخت مینې نن سبا بچي مني ده چا بسم الله الرحمن الرحیم جی منګه دې خلکو سره د خپل پسماندګانو سره د خپل الکان مسو بچو سره په دې خبر ورانی بای بیجه ګرځي د مکوي مرګري به پیدا کوي نقصان نه م جوړوي رااله ومن کې دا ستاسو معلوم دور دی چې موږ دا خلک منل نه کوي تاوان او نقصان به د چا د مور او پلار په دې خو یا تیر شي یا بګړ شي یا کر شي او تاوان د مور او پلار او خفخان دی تاسو څنګه خبرو کنه چې کشران ته خبره کې منی نه نو بیا هم دغه نقصان کیږي نو سوای دی کشرانو ته
مو خو دا خبره دا خبره وای خبره ورلو مجاب دې خبرو یبای سم شي دور غلط دی خلک غلط دی مرګره غلط دی مهرباني وکړئ مشران لټیشن مو ګورئ مشران خو د سیدی چې په قضاوی خفخانم پیدا کیږي دماغ والم دي سوچونه کړي موږ په زمانه کې دا شی د سبب نو او نشتا اوس د ماحول لوت خو موږ حکومت ته درخواست دی دا شی د کم ځای راځي اول د خپل پاسوندگان مسلمانان تاسو خرابوي حکومت خو کله خپل سیمواري نه پوره کوي خو کیږي بس مشران بوس بزا یو غټ امتحان نه دی چې بس بچی منی نه دغه څه نقصانونه کیږي دې شی وګوره کې هر سړی خپل عمل کیږي موږ د مشران د دې خاطر خپل عمل کیږي خو دا کار خو نه دی په خپي کار نه دی مدرسو لول دي جماعتون لول دي بزرګي لول دي نشه واستي شي چرس کوم بورډرز کوم ویروس کوم حکومت ظلم کوي دي خلک سره مهرباني ایسه پتوي چې استاد ازوي چې کوم وفات شوی دی کنه د بد ډیر وخت نه نشي کولې دا نشي شروع کړي چرته و چا سره وي دا د ورکوټیوال نه په علاقه غیر کې شروع کړی سبق به مالته نشه مال نه شروع کړو د بچپن نو بس هغه د تیوته نه وختو نه منې کېدو مده دې د وجه موږ دا کوشش وکړو د هسپتال کې به ورکو دی به په قلار شي دماغ به بزې شي نو موږ تاسو پته و چې د صدم نزل موضوعیت کېږي چې دا نه بار دی نه منلو خبره د نشو باندې چرته مرګرو وړولې او رشتہ داران وړولې دا په خپل راوخته خپل مرګرو د ماشومان سره مرګرو سره ګرانو کتونکو کومه دردناک پیښه چې شی و دا هټول تفصیل تاسو وریدو د حواله سره د فقیر آباد تانی پولیس وینا دا چې په اغي په دې کې ریپورت درج کړي دي دریافت شروع کړي دي او ډیډ باډي چې کم دا هغه د پوسټمارټم د پاره لګلې دا کله چې د پوسټمارټم ریپورت راشي تر هغه پورې کې دریافت شروع دي ټول بیانونه غوښتي شوی دي هغه نه پس چې کله وجه مرګ پتو لګي بیا په دې کې باقاعده چې دی 50 باندې داویرداری کوي دغه خلاف به اف آی آر درج کیږي د دوی وینا دا چې د ډي سي کم ټیم راغله او کله چې د دې وقوع نه خبر شوی دی نو هغه د کم بحالي سنټر چې کو شروع شوی او کم کې دا وقوع شوی دا هغه سیل کړي دا او د هغه طرف نم پدې کې تحقیقات شروع دي د پولیس دریافت هم شروع دي چې مخکې څه پدې کې مزید اپډیټس راځي زه به تاسو داغه نه ضرور خبروم خلک شانتي احتیاط کول پکار وی نشي بالکل بد شیز دی د نشو چې سونه خلک دي د اغي علاج پکار دی خو د اغي علاج په داسې مستند ځای کې پکار دی چې د اغي باقاعده معلومات کول پکار وی چې دغه رجسټرډ ځای دی څنګه چې دی وي چې دا الګ چې کم الته زیر علاج او هغه د خپل خزه ته خپل پلار ته ویلم دي چې باغ باندې تشدد کیږي خودي دغه په خله باندې دی وي چې هغه نشي نو مونږ یقین نه کړي نو دغه زینو باقاعده د خلک چې کله خپل مریضان داخلي دا غیم ذمہواری جوړیږي چې باقاعده تصدیق کوي چې واقعي د غزې کې علاج کیږي او کنه کیږي وېمه خبره دا کوم وګورو نو بحالي سنټر جوړول ښه اقدام دی خو د ګورنمنت ذمہواری دا جوړیږي چې لک هغه د دې تپوس کوي چې دا سنټر چې کومه جوړی شوی دی دا غي سره رجسټرډ دی یا نه دی دا کم خلک چلی دا غي بیک گراوند قتل پکار دی پدې کې ډاکټران شته یا نشته دې کې علاج کیږي که صرف په وهلو ټکولو باندې خلک سميږي نو پاکیدا موږ ګورو ټول سوشل میډیا د دې نه ډکه دا چې ار چاپ د 50 مرلو او د 3 مرلو او د 100 مرلو شلو مرلو کورونی ولې دي باقي کې دغه سي بحالي سنټر جوړی کړی دي پتم چاته نشته چې دا رجسټرډ دی کنه دی رجسټرډ نو د ګورنمنت د ټول نه زیات ذمہواری دی کې د ګورنمنت جوړیږي چې را هغه وګوري چې کومه سنټر دی چې دا رجسټرډ دی زبیا یو ځلویم دی کې ډاکټران شته یا نشته د ټول نه زیات ذمہواری چې کوم دا د ګورنمنت ته او ګورنمنت خپل ذمہواری پوره کول پکار دي دا د اغي ډیوټي ده